Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي او زه مستازو قربه شپ الله. دا افتتاح دا ویډیو تاسو وکړه، ما یو تصویر مې ورکړی، پوسټ مې ورکړی او ډېر ملګري تپوس کوي چې یاره د نوي کاروبار دا نوی کاروبار ستا څه دی او څه افتتاح دې وکړه، موږ دپاره څه خوشخبري ده. او ډېر ملګري مطلب دا دی چې دا تپوس هم کوي چې یاره همدم ټي وي چې دی نو هغه ولې په چوټی دی او تاسو ولې کار نه کوئ. مختلف قسم سوالونه چې دي هغه د خلکو په ذهن کې دي او حقیقت هم دی سوال تاسو ته پکار دی ځکه چې سړی دومره کار کوي او بیا اچانک روک شي، غیب شي، کار نه کوي نو سوال خو اوچتېږي. نو په دې ویډیو کې زه مختصر خبرې کوم. ټولو ناول د خپل نوي کار ستاسو دپاره په دې کې خوشخبري څه ده او ما داسې خاص څه راوړي دي په دې سره خبره کوم. ما دا کوم فلیکس چې ما خپل دکان له جوړ کړی دی په دې کې ما لیکلي دي همدم آرټ ګیلري، ټیک شوه که نه، او تاسو په پړاو کړی مي او په دې کې درته دا یو ټکی ښیم، ټیک شوه، دا یو ټکی چې دی دا یو دا په دې توره کرښې کې چې ما لیکلی دی، ټیک شوه، صرف معیار کی قدردانوں کے لیے. دلته به معیاري کار کېږي. زه چې څه کوم که نه یا اوسه پورې مې کړی دی زما د کار د چا نه تپوس وکړئ، خیر دی، تاسو ته به اندازو لګي. معیاري کار به کوم لکه په خپل فن سره یا خپل کاریګرۍ سره یا د خپل کار سره به انشاءالله تعالی پوره وفا کوم او ستاسو د اډر یا ستاسو چې کوم خدمت دي د هغې به پوره حق د ادا کولو کوشش کوم. نو خو انسان یې، ټیک شوه. همدم آرټ ګیلري په نوم باندې مطلب دا دی چې په دې ځای کې ما دا دکان تاسو دپاره کوراو کړی دی او په دې آرټ ګیلرۍ کې به ما سره صحیح نو نمبر 1 کې ګوره قبرون کې کتبې د قبرونو دپاره چې کومې خزې تاسو جوړوئ که نه اوورال شنګلې ته ټولو ته دا میسج دی زما پیغام دی چې انشاءالله زه چې کوم کار کوم ګرنټډ معیاري کار زه کوم. دلته چې زه کومې خزې جوړوم دا مشین ما راوړی دی، د پلاټر مشین وي، د دې په مدد سره زه کافي کار کوم او څه مشینان زما چې دي نو هغه دلته نه انسټایل کېده ځکه دلته د بجلۍ مسلې هم دي او دلته هغه په کار هم نو هغه موږ فلحال په بونیر کې انسټایل کړي دي، هلته زموږ یو ملګری دی هغه سره موږ انسټال کړلي او باقي کار موږ هلته کوو، ټیک شوه. خبرونو دا خزې به تاسو ته ښکارېږي په دې کې دنده ایچنګ شوی دی، دنده به ډوب لیکل شوي دي، له پاسه سرسري لیکل دي، ډوب لیکل دي، ټیک ده که نه، او بهترین کار د ښځو دپاره، ټیک شوه. دا به دلته په دې ځای کې تاسو ته ملاویږي. نمبر 2 کې زما سره وردی پر نام د چا شلټ دی، ټراوزر دی، ټوپی ده، کوټ دی، بلوز دی، جرسي ده، پولیس وردي ده، انکیس هر یو شی سره، ټیک شوه. په هغې باندې VIP لیکل، VIP لیکل، بهترین کمپیوټرایز لیکل او داسې لیکل چې ګارنټي به راکوم که انځلو سره لاړل ختم شو، خپل وردي واپس راوړه، خپلې پیسې واله، ټیک شوه. په هغې باندې آوټلاین کې که تاسو لوګو جوړوئ د کرکټ والا یا داسې لوګوګانې شوي، اوس ما یو لوګو نیمه جوړه کړه، یا پرې څوک ځان له توري نشان جوړوي یا پرې څوک بل څه کوي، نو دغه سهولت دلته موجود دی. بهترین سهولت چې دی نو هغه ما سره دلته دستیاب دی. نمبر 3 کې زما سره دلته فینسي نمبر پلیټ ما لیکلي دي، ټیک شوه که نه، فینسي نمبر پلیټ په خپل هغه کې فینسي نمبر پلیټ، بهترین نمبر پلیټ، دلته کمپیوټرایز د نمبر پلیټونو سهولت، موټر سایکل د گاړو، ټیک شوه که نه، دلته سهولت موجود دی. که څوک هر قسمه نمبر پلیټ غواړي هغه چاینا انسای مې هم راوړي دي، هغه موټر له پاسه هغه 3D چې کوم نمبر پلیټونه یا د اوریجنل چې کوم نمبر پلیټ خپل راځي د هغې په شان نمبر پلیټ، ټیک شوه، یا د نور چې کوم د شیشې والا یا دغه والا بهترین نمبر پلیټونه به دلته تاسو ته میسر وي. نمبر 4 کې دلته زما په دکان کې ګوره سکول چارټ، د سکولونو د ماشومانو دپاره یا هسې عام خلک ځان له چارټ باندې څه لیکل کوي یا پې څه شی جوړوي، ټیک شوه که نه، آوټلاین کې به دغه سهولت موږ سره موجود وي. زه به تاسو له بهترین انګلیش کې ګول، سیده، اردو کې لیکل، هر قسمه خط چې ته غواړې هغه سهولت به موږ سره موجود وي. زه به تاسو له کولی شم د هغې نه VIP کې څپېره ښکلی بارډر ته وهل، بیا به له تاسو دا یو کار کوئ چارټ له به رنګ ځانه ورکوئ، دومره ټایم به ما سره نه چې تاسو له چارټ رنګ کړم، ټیک شوه که نه. اوس د نمبر 5 ته راځم. نمبر 5 ته کو چیرې 1 2 3 4 5 ښه نمبر 5 ته راځم. شیشه لیکایي مې لیکل دي، شیشه لیکایي. په دې کې به تاسو کنفیوز کېږئ چې یاره دا سړی څه وایي، شیشه لیکایي نه څه مطلب دی که نه.
خلک ځان له ځای جوړ کړي، آفس جوړ کړي، دفتر جوړ کړي، سنټر جوړ کړي، سکول جوړ کړي، یا هر یو شی چې جوړوي هغې کې شیشې میشې ولګوي او بیا غواړي چې په دغه شیشو باندې لیکایي وشي، نو هغه د لاسو لیکایي چې د رنګ لیکایي په شیشه باندې نه ټینګېږي، ځکه چې رنګ چې دی نو هغه څه وخت بعد بیا د شیشې نه ځي. نو د هغې لپاره د چمک پټۍ استعمال موږ کوو. په چمک پټۍ کې بهترین لیکایي چې ده نو هغه دغه سهولت چې دی نو دا ما سره موجود دی. بل خطاطي کورس ما لیکلي دي که نه، یا څوک خوشخطي زده کوي د سکول هلکانو دپاره، ټیک شوه که نه، ماشومانو دپاره خطاطي چې کوم کورس دی، یا یو سړی غواړي چې پروفیشنل خطاط جوړ شوی د خط نستعلیق، ټیک شوه که نه، د خط نستعلیق کې زما عبور حاصل دی، نو پروفیشنل خطاطي چې دی نو هغه به تاسو ته د دې سنټر نه چې دی نو انشاءالله دا به میلاویږي او تاسو ته به زه پوره ټایم در کوم. او نمبر 6 کې زما سره چې دی نو ماشاءالله بورډ، یو سړی ماشاءالله بورډ غواړي، ټیک شوه، ما دا شاته لګولی هم دی پر فریم کې VIP قسم، ټیک شوه، دا زما د لاسو لیکل دي، د لاسو خطاطي به پکې شوي، ټیک شوه، نو دا هم تاسو ته میلاویږي. او دې نه علاوه بهر څوک باران ته لګوي دغه نه ټیم چې کوم جوړ بورډونه یا به هم تاسو ته میلاویږي. نمبر 7 کې زما سره فلیکس کارټ پیډونه د دوکان دپاره، د فلیکس ډیزاینینګ چې دی یا د فلیکس چې کومه ښه کوالټي ده په بګ لایټ کې تاسو غواړئ د شپې چې کومه رڼا کوي، ټیک شوه، یا تاسو په سټار کپړه کې زما نه فلیکس غواړئ، د فلیکس ډیزاین او فلیکس به تاسو ته میلاویږي. د سپیشلیسټو ته ما لیکلي، په دې کې به هېڅ شک نه انشاءالله تعالی. VIP ډیزاین او فلیکس چې کومه کوالټي غواړئ، نارمل غواړئ، مطلب دا سټار کې غواړئ، په بګ لایټ کې غواړئ، دغسې کارډونه شو او دغه شان پیډونه شو، بهترین سهولت چې دی نو هغه به تاسو ته میسر. او زما دلته ما یو بله فقره هم لیکل ډیزایننګ سے فرنٹ تک آپ کے سوچ اور معیار کے مطابق، دې کې به شک نه. زما دکان چې دی که نه، نو چې کله تاسو د پورون بازار ته راشئ او د په پورون که سړی د کوز طرف نه راځي، د مارتونګ د سایډونو نه، ټیک شوه که نه، نو ستاسو په روډ باندې راځي بازار ته چې څنګه داخلېږي، په دې شروع کې مارکیټونه جوړېږي، اوس سکول دی، بیا چې دی خو لږ راشئ بس مین بازار کې زما دکان دی، همدم آرټ ګیلري په نوم باندې بورډ به لګېدلی انشاءالله. خوا کې مې دا تیلو والا دی، مخامخ راته یو موټر سایکل والا دی، شاهد په نوم باندې دغه دکان دی، ټیک شوه، خوا ته مې دا سوپر پټرول والا دی، واحد علي صاحب تاسو به پېژنئ. او د دې نه علاوه ټیک شوه، که یو سړی د اغبر سایډونو نه راځي نو بس مارتونګ په روډ باندې خیبر بینک چې کراس کړئ لږ مخکې راشئ نو هلته زما دکان دی، ټیک شوه. دا زما سره د فن او د کار خبرې وي کومې چې ما تاسو ته وکړې، کومو کې چې تاسو ته فایده ده او تاسو به دې پسې لرې لرې ګرځېدئ. د دې نه علاوه که یو سړی په خپل سکول کې پینټینګ کوي، ټیک شوه که نه، او آرټسټ ضرورت یو د آرټ کوي که نه، نقشې جوړوي، داسې کوي په لاس په رنګ باندې، نو الحمدلله هغه هم ما کړي دي، ډېر خلکو تاسو به کتلي زما کارونه، هغې کې هم مال الحمدلله خدای پاک مهارت را کړی دی. خو دا ده چې هغې پسې بیا دکان پرېښودو غواړي، نو څه مسله نشته، تاسو به رابطه کوئ، ما خپل نمبر ورکړی دی، دا 45 66 87 404 والا چې دی، په دې باندې تاسو ما سره ډایرکټ رابطه کولی شئ. کنټیکټ زما خپل نمبر دی 48 54 91 758، دا د واتساپ دی، په دې باندې تاسو د واتساپ د لارې هم زما سره کنټیکټ کولی شئ. انګلیش کې مې لیکلي نو کمپرومایز آن کوالټي، په دې کې به شک نه صحیح شوه که نه، په دې به یو بل سره کمپرومایز نه کوو، ځکه زما پرې هم کار خرابېږي او ستاسو دپاره هم ټیک نه دی یو څیز. اوس راځو همدم ټي وي ته، او یو خبره مې صحیح ده شوه، کنسیشن څه مسله نشته انشاءالله تعالی، زه ستاسو ورور یم، مناسب به یو بل سره چلیږو انشاءالله تعالی، داسې کومه خبره به نه وي. تاسو چې کوم څیز خوښي، کوم کار کول دلته غواړئ په ما باندې انشاءالله ښه ډاډه راځئ، داسې راځئ لکه دا ستاسو خپل دکان دی، څه مسله نه وي، تاسو به خدای زما نه هېڅ کله هم نه خفه کوي، خالصنه ناجایزه به تاسو نه کوئ او ناجایزه به زه نه کوم، یو علاقه ده، یو خلک یو بل سره به ډېره ګزاره کوو. بل خبره دا ده چې ما کوم کار دلته پورون ته راوړی دی که نه، په خدای مې قسم دا کار چې دی نو لکه دا دلته اوس نو په کار، دا 10 کاله بعد په کارو، دا کومه سکلز چې زه دلته ښکاره کوم که نه، نو دا کار لکه د اوس نه دی، دا د ډېر وروستو کار دی، خو ما ډېر مخکې راوړو. نو زه تاسو ته دا وایم چې د فن او د آرټ د دې به قدر کوو، لکه دا به بې قدره کوو نه، آسې به هم نه کوو چې لکه تاسو دا سوچ کوئ چې یاره دا څیز خو لکه ډېر ایزي دی، نو ایزي نه دی، دې پسې ما ډېر خواریانې کړي دي. زما د خوارۍ او زما د کړاو او زما د سټرګل د دې به ما ته سیله راکوئ، خالصنه ګپ په نه لګوئ. بله خبره همدم ټي وي زه هېڅ کله په چوټۍ باندې نه یم، زه لګیا یم ښه پروفیشنل طریقې باندې، هغې له ډیګري الحمدلله مې اقبال نه ټیک شوه، د ما باقاعده امتحانونه کلاسونه هر یو کیسه روانه ده، لیګل طریقې باندې انشاءالله تعالی د جرنلیست چې کومه کار نو هغه ما شروع کړی دی، بلکې ښه پروفیشنل جرنلیست جوړېدل غواړم، ټیک شوه، ماسټر لیول باندې هغې کې زه ډیګري کومه، داسې کومه خبره نشته دی. خو خبره دا ده چې فیسبوک والا چې دی، فیسبوک والا تاسو ته پته ده چې بس د هغې خپل اصول دي، خپل کمیونټي د هغې سټنډرز دي، ګایډلاین دی، د هغې چې ته کله خلاف ورزي کوي نو بیا به مطلب دا دی چې لکه تا ته د هغې سزا راکولی کېږي. نو زما نه معمولي شان غلطي شوې وه او د هغه غلطۍ په وجه دی نو فیسبوک زما
همدم ټي وي چې کوم پیج دی نو هغه دغه کړی دی، هغه اوس په دې وخت کې په ریسک کې دی، یعنی هغه محدود دی، زما ریسټرکشن چې ورته وایي ریسټرکشن کې دی، ریسټرکټډ دی. نو هغې نه پوسټونه ورکولی کېږي، ویډیوګانې ته هم ورکولی کېږي، هر څه ته کېږي. هغه شان عام پیج دی خو هغه تاسو ته نه رارسوي، تاسو ته یې شو کوي نه، ځکه چې هغه ریسټرکټډ دی. ټیک شوه که نه؟ نو په دې وجه ما دا بل پیج انشاءالله تعالی د هغې کال ټیمي یا اوس اپریل کې به زما پیج چې دی نو هغه به ریسټرکشن د هغې نه اوچتېږي. یو کال تقریبا پوره کېدو والا دی، 2 میاشتې پکې کمې دي. نو 18 میاشتې مونږ سزا تېره کړه، 2 میاشتې پاتې دي انشاءالله. او ډېر زر ده چې دا بل پیج مې نه دی، اوس مونږ تګ ودو کوو، منډه تړله وو، خو همدم ټي وي مونږ نه چیړو، مونږ یې پته نه لګي، مکمل یې خراب نه کړي. د دې په وجه زه لږ چوټۍ کې وم، ویډیو رانه اوږده شوه. بیا هم چې صحیح نو زما دغه وټساپ نمبر دی، رابطه کوئ، انشاءالله رابطه به کوو. مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، زنده باد.